صبر ښه چې الله تعالی له د ټولو نه زیاته غصه په کوم وخت کې ورځي؟ اللہ کو سب سے زیادہ غضب پتہ ہے کس وقت آتا ہے؟ جب کوئی زنا کرتا ہے نا 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 اس پہ بھی آتا ہے بہت زیادہ. جب کوئی چوری کرتا ہے نا 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 اس پہ بھی بہت آتا ہے, لیکن سب سے زیادہ نہیں آتا. جب کوئی ماں باپ کا دل دکھاتا ہے اس پہ بھی بہت غضب آتا ہے, سب سے زیادہ نہیں آتا. جب کوئی نماز چھوڑتا ہے یقیناً بہت غصہ آتا ہے, سب سے زیادہ نہیں آتا. جب کوئی قتل کرتا ہے بہت غصہ آتا ہے, سب سے زیادہ اس پہ غصہ نہیں آتا. جب کوئی چوری کرتا ہے اس پہ بھی بہت غصہ آتا ہے, سب سے زیادہ غصہ نہیں. سب سے زیادہ غضب اللہ کو اس وقت آتا ہے استغفر اللہ کہ جس نے آپ کو بنایا, جو آپ کا خالق ہے, جو خدا ہے, آپ اس کو چھوڑ کر کسی اور کے سامنے سر جھکاتے ہو. چې څوک مونځونه کوي الله تعالی له تر ټولو نه ډېره غصه نه ورځي. چې څوک زنا وکړي الله تعالی له غصه ورځي, خو د ټولو نه ډېره غصه نه ورځي. الله تعالی له په ټولو نه ډېره غصه په کوم وخت کې ورځي؟ چې څوک د الله سره څوک شریک جوړوي. نعوذ بالله. یعنی ډېر خلک داسې وي چې هغه په پیرانو سي حکیمانو سي ګرځي, او ډېر خلک بې اولاده وي هغه پسې ډېر ګرځي. او ما په تاریخ په کتابونو کې کتلی دي چې څوک په یا حکیم یا په پیرانو سي ګرځي چا اولاد نه کېږي, هغه 17 کاله په دغه پیرانو سي وګرځي, خو کله هغه پیران پرېږدي نو بیا ورله الله تعالی یو 2-3 کاله پس هغه له زوی ورکوي, او الله تعالی ورته وښایي چې اولاد پیدا کولو والا صرف الله دی چې ټوله دنیا یې پیدا کړې ده. نو الله تعالی له په دې باندې ډېره سخته غصه ورځي, ډېره زیاته غصه ورځي چې څوک الله تعالی سره شریک جوړوي, چې دا بس دا پیر دی دی له زه ورځمه, بس دا به زما د خپو درد ښه کړي, دا به زما د بچو علاج وکړي. الله تعالی صرف پیدا کولو والا دی, الله ښه کولو والا دی, الله یو دی. بس دا زمونږ یقین دی, زمونږ عقیده ده. نو که ویډیو هم خوښه شوي ویډیو د خپلو ملګرو سره مخکې ضرور شیر کړئ, زمونږ پیج ورسره فالو کړئ, یوټیوب چینل ورسره هم سبسکرایب کړئ. ویډیو کتلو یو جهان مننه.